رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ اے ایمان خاوندانو آغا وقت چه د جمعې نمانځه دپاره اعلان وشي او بانګ وشي نو خپل تجارتونه پرېږدئ خپل کاروبار پرېږدئ او د الله یاد پسې جومات ته لاړ شئ او که تاسو پوهېږئ نو د دغه تجارت نه او د دنیا د کار نه د الله دا مونځ او د الله دا کور بهتر دی. د جمعې مونځ په مدینه منوره کې د نبی علیہ السلام د هجرت نه پس فرض شو. د دې نه مخکې د جمعې مونځ فرض نو، واجب نو. چې پیغمبر علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړ، په مسجد قبا کې یو څو ورځې تېرې کړې. د قبا علاقه وه، جومات پکې جوړ شو. نو چې بیا کله نبی علیہ السلام د قبا نه را روانېده، د جمعې ورځ وه، نو لار کې یو محله ده، یو علاقه ده، په هغې کې پیغمبر علیہ السلام د جمعې مونځ وکړ. دا لومبي مونځ د جمعې. اوس هم هغه جومات ته مسجد جمعه وایي. دا د جمعې ابتدا وه. بیا په مسجد نبوي مبارک کې به نبی علیہ السلام د جمعې مونځ کو. نو یو موقع باندې په مدینه منوره کې غله کمه وه. د بهر علاقې نه یو سوداګر غنم راوړل. نو دا به قاعده وه چې چا به غله راوړله نو په یو میدان کې به بورې واړولې او ډمامه به وډنګوله، خلک به رالل او غله به یې ترې واخېسته. زمونږ په دې کلي کې مخکې به چې چا خټکي هندوانې راوړې دی، تیزو په دې ډاک کې به یې وغورځولې، خلق بدل او غشتل بیتی. نو دغه رنګې د بار د علاقې نه چا غنم راوړل او غلې راوړه او په مدینه شریفه کې په یو ځای کې بوجه وغورځول او ډمامې وډنګول، او هغه ټیم د جمعې د مانځو. نبی علیہ السلام خطبې ته ولاړو چې دا ډمامه وډنګېدله. نو صحابه کرام پاسېدل، مانځه ته خو لا وخو خطبه وه. د هغې دا خیال و چې دا خو قحط دی، غله نشته. نو هر یو دا سوچ کو چې بل به مخکې شي او مونږ پاتې نه شو. چېرته یو څو کسان نبی علیہ السلام سره پاتې شو او باقي لاړل هغه غلې له. نو دا آیات الله نازل کړ: یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة، چې د جمعې په ورځ باندې بانګ وویلی شي، آواز وشي، فسعوا الى ذکر اللہ، په تلوار دے شابه سے زر دے. فسعوا منا منډه کې، نو منډه خوش منزله بند ده. نو فسعوا منا دا چې څومره زر ده نه کېدي چې په تلوار خپل کاروبار دې پرېږده ولاړ شه. وذروا البیع، دکانداری او تجارت او اخیستل او قرض الارض بند، دا بند کې. او که ته وایې چې یاره مونځ له به لاړ شمه او دلته کې دا غله ده او غنم دي، دې سره به څه کوم؟ وی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ته خو وایې چې دا غله به ښي، دا به واله مونځ به ګورو سره نه، دا مونځ کول او جومات ته تلل دله بهتر دي. ګورې که تاسو پوهېږئ په هغې به الله دنه خوشحاله شي. او دا رزق او روزي خو د رب العالمین په اختیار کې ده. نو که ته روزي او رزق حاصل کې او الله خفه کې، نو برکت به ورکړي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د جمعې دا ورځ ډېره مبارکه ورځ ده، د برکت ورځ ده او ډېر لوی اهمیت دی د دې ورځې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یو ځل فرمایي، وی الله ذوالجلال یو ورځ مقرر کړې ده د انسان د عبادت لپاره په هفته کې. په هفته کې یوه ورځ ده. نو یهودیانو ته رب العالمین او فرمایل چې یو ورځ مې د عبادت لپاره غوره کړې ده چې تاسو پکې زما عبادت وکړئ
او ما پکې خوشاله کې، نو یهود وی چې الله روز خو تا مقرر کړه خو خوښه به زمونږ وي، مونږ له اختیار راکړه چې مونږ یې ځان له غوره کړو. وی بس ټیک ده، ما خو دله په خپله خوښوله، خو چې ستاسو خوښه ده تاسو ځان له خوښه کې. نو هغوی ځان له د خالي روز خوښه کړه. بیا عیسایانو ته الله فرمایل عیسی علیہ السلام ته چې د عبادت لپاره مې یو ورځ مقرر کړې ده چې ما پکې خوشحاله کې زما عبادت وکړې. نو چې هغوی مشوره وکړله، نو عیسایانو وی چې رب العالمین مونږ به ځان له په خپله روز خوښه کړو، تا را باندې مقرر کړې ده خو اختیار مونږ له راکړه چې مونږ یې ځان له خوښه کړو. وی ډېره ښه ده، وی ښه الله دا اتوار دا روز بخي. نو ټیک شو، اتوار په ورځ کوئ. نو یهود ځان له په خپله خوښه کړه د خالي ورځ، عیسایانو ځان له په خپله خوښه کړه د اتوار ورځ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رب العالمین فرمایل چې یو ورځ د عبادت لپاره ما مقرر کړې ده. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی الله ترا له خوښه کړه، ترا له خوښه کړه چې ستا کومه خوښه یې هغې کې به د عبادت کوو. نو رب العالمین فرمایل وی ما خو یو ورځ خوښه کړې ده، خو یهودیانو په خپله فیصله وکړه، نو هغوی ته خطا شو، هغوی د خالي کړه. عیسایان هم ته خطا شو، هغوی د اتوار کړه. او ما چې کومه خوښه کړې ده نو هغه د جمعې ده. وی الله ستا په خوښه، وی ښه ده ما د جمعې ورځ خوښه. دا حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو د جمعې دا ورځ د انسان د عبادت لپاره رب العالمین په خپله غوره کړې ده چې انسان دې پکې عبادت کړي. او دا دومره د برکت ورځ ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د آدم علیه السلام دا خټه کله الله را جمع کوله دا د جمعې ورځ وه. بیا چې کله پکې رب العالمین روح واچو او آدم علیه السلام یې ته جوړ کو، دا د جمعې ورځ وه. بیا چې کله رب العالمین آدم علیه السلام جنت ته دننه کو، دا هم د جمعې ورځ وه. او چې کله بیا رب العالمین آدم علیہ السلام د جنت نه راوویسته او دنیا ته راکوزو، نو دا د جمعې ورځ وه. نو دا طالبان په مونږ سوال کوي، وی چېرې استاد زه چې پیدا کوو یا خدام لوی نعمت و د جمعې ورځ بختوره ده، او چې بیا جنت ته داخلو نو دام د برکت ورځ ده، ټیک ده. او چې روح یې پکې اچو نو دام د آدم علیہ السلام دپاره لویه خبره ده، ټیک ده. لیکن چې د جنت نه راوباسي خو دا ښه خبره نه ده، دا خو د جمعې په ورځ نه وه پکار. نو زمونږ د استادانو ته بیا جواب کوي چې نه، د جنت نه چې آدم علیہ السلام رایسته نو د خلافت دپاره یې رایسته. الله ذوالجلال قرآن حکیم کې ورته فرمایي چې زه تا په ځمکه کې یو خپل خلیفه مقرروم. نو خلافت او د الله تعالی خلیفه جوړېدل دا خو ډېره لویه د برکت خبره ده. د جنت نه خو الله راوسته، خو لیکن په ځمکه کې رب العالمین آدم علیہ السلام خلیفه جوړ کو. نو گویا کې د جنت نه راوښکل او په ځمکه کې خلافت ورکول دا ډېر لوی نعمت دی، دا د جمعې ورځ ده. بیا آدم علیہ السلام چې دنیا ته راغی او جاړه یې کوله الله ته، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله مونږ په ځان زیاتې کړی دی، او الله که ته مو نه بخې نو ګورې قصه ډېره خرابه ده، ډېر تاوان کې به پرېوځو. نو جړل 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 دومره وجړل چې د اوښکو دا لښتي ته وبېده، دومره وجړل. نو کومه جړه چې آدم علیہ السلام وکړه او الله تعالی هغه توبه قبوله کړه، نو علما لیکي دا د جمعې ورځ وه. بیا آدم علیہ السلام په هندوستان کې سرندیب کې کوز شوی و، او حضرت حوا علیہ السلام په جده کې کوزه شوی و چې دا سعودي کې کوم ښار د دریاب په غاړه. نو یو بل پسې ګرځېدل. نو د عرفات په میدان کې دواړه یو بل سره الله یو ځای کړل. نو چې دا کله د عرفات په میدان کې الله یو ځای کړل، دا هم د جمعې ورځ وه. ورته خوشحالۍ خبره ده. او چې بیا آدم علیہ السلام کله وفات شو نو دا هم د جمعې ورځ ده.
نو بیا دلته زموږ طالبان سوال کوي وی چې د پیغمبر مرګ خو ښه ني مرګ خو ښه خبره نه ده دا خو د جمعې پر ورځ نه وه پکار نو جناب د پیغمبر مرګ د الله سره ملاقات دی نو پیغمبر چې الله سره ملاقات کوي او د دنیا نه ځي نو دا لوی نعمت دی دا هم د جمعې ورځ وه ښه جي داسې نور ډېر واقعات د جمعې په ورځ باندې ډېرو پیغمبرانو شوي دي د ډېرو پیغمبرانو او حدیث پاک کې راځي چې قیامت کله راځي دا به هم د جمعې ورځ وي الله تعالی دا فیصله کړې ده او د سحر دا سبا خطو نه تر د نور خطو پورې ټیم دی وخت کې به قیامت راځي سبا راوخېږي او نور لا نه ختلی او یو حدیث کې راځي چې د جمعې کله ورځ راشي د جمعې ورځ او سبا راوخېږي نو چې دا څومره حیوانات دي تر میږو پورې نو دا ټول په یاره کې وي پوهېږي هغوی په دې کې نن د جمعې ورځ دا الله پې پوهېږي په یاره کې چې نن هغه د جمعې ورځ ده او نن قیامت را نه شي نو چې نور راوخېږي نو بس بیا خو تمه قطې شوه نو بیا هغه یاره ختم شي نو چې لومبۍ شپېله اسرافیل علیه السلام وایي دا به د جمعې ورځ وي د سبا نه تر د نور خطو پورې او چې بیا کله رب العالمین دا دنیا را جمع دی کوي دا مخلوق را جمع دی کوي دویمه شپېله چې وایي دا به هم د جمعې ورځ وي دا دومره د برکت کارونه د عظمت کارونه دا رب العالمین دې د جمعې ورځ باندې کړي دي تاسو له دې نه اندازه ولګوئ چې دا څومره د برکت ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ګور الله پاک مخلوق خپل مهربان دی کم انسان چې مالدار دی او پیسې ورسره شته خو دی به حج له لاړ شي یو سړی غریب دی هغه وایي زه خو نشم تللی عاجز دی مسکین دی الله ما سره پیسې نشته الله خو مې ډېر کېږي خو پیسې نشته پسې لاړ شم نو چې دا سړی د جمعې پر ورځ د الله عبادت وکړي ځان پاک کړي خوشبویي پورې کړي او د جمعې لمونځ وکړي د جمعې دا ورځ د هغې دپاره حج المساکین نو رب العالمین به دې انسان له د حج ثواب ورکړي څومره فایده شو پکې خو که بدقسمته د مانځه نه پاتې نه شي او خوش قسمته راشي او دې لمونځ وکړي نو رب العالمین به د حج ثواب وله ورکړي دا د جمعې د ورځې برکت دی او د جمعې د ورځې فضیلت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جمعې په ورځ چې څنګه تاسو په خپلو جوماتونو کې یو کس بانګ ووایي او بل کس هغه مونځ امامت کوي نو یې دقه رنګې میکائیل علیه السلام په اسمان کې بانګ ووایي میکائیل علیه السلام نو د جمعې دا بانګي دا چې څوک بانګ وایي دا د میکائیل علیه السلام هم بانګ وایي د هغه طریقه شوه نو فرشتې راغونډې شي نو حضرت جبریل علیه السلام ورته امامت وکړي نو هلته میکائیل علیه السلام بانګ وایي او جبریل علیه السلام امامت کوي د جمعې پر ورځ لکه دلته کې چې څنګه امام امامت کوي او مؤذن بانګ وایي او په یو حدیث شریف کې داسې راځي چې کله د جمعې ورځ شي او بانګ وایي دا لومبۍ بانګ چې دا کم 12 بجې بانګ کېږي نو فرشتې راشي او د جومات په دروازه کې ودرېږي د هر جومات دروازه کې فرشتې ودرېږي نو تقریبا زمونږ د بانګ او د مانځه په منځ کې نیمه ګنټه د خطبې په منځ کې نیمه ګنټه فرق وي تقریبا یا زیاته نو مونږ نیمه ګنټه چې په څلور تقسیم کو نو په 15 تقسیم کو نو دا تقریبا شپږ منټه راځي نو په 12 مثلا بانګ شو نو په لومبۍ شپږو منټو کې چې کم سړی راغی مثلا یا په 7 منټو کې لومبۍ چې راغی فرشتې یې لیکي دله به رب العالمین دومره ثواب ورکړي لکه چې اوښې ذبح کړي او هغه د الله په نوم خیرات کړي اوښ خو ډېر قیمتي شی دی ورپسې شپږو یا 7 منټو کې چې کوم سړی راغی یو کس دی که 2 دی که 10 دی که 20 دی که 30 دی هغه له به الله دومره ثواب او اجر ورکړي لکه یو غوا چې د الله په نوم خیرات کړي
واسو کلالولی چې خیرات کولی شي او زمونږ د خلکو څه خیرات دی زمونږ خو که په مقبره کې هغه چکې صابون ورکوو چې جامې شلی نو هم د خدای رضا لپاره دي یقین وکړه که زمونږ خیراتونه خو ګوره د خدای د رضا لپاره ډېر کم دي خفه کېږئ مه ټول د ریا لپاره خلک بس هلکه دا غریبو او مکوه دا خیرات مکوه او پلار د غریبو او قرضونه مکوه او دا سخات او دا صابون جی خلق بسوي بیا وګوره بیا به خلق وي چې پلار پسې اړو خیرات نه کړ نو پرون خو پلار د مړی نه نیولو ټوپونه لري پیوال اوس پلار عزتمن شو بابا پسې جاړه او د سترګو نوخ کې به یو خیراتونه پسې کې پرون خدا بابا لاندې پروت او تا په پاسه ناست وي او ټوپونه لري پیوال یاره خو په مرګ بابا ډېر عزتمن شي کړ افسوس چې دا د مرګ نه پس دا کټ کې پروت دی دا د مکر جړاو پسې کې که دا دی ورته په جون کوله نو څه به وه مور د مټ ونیسې وی شړي بار وزه ځه سپی مور ته سپی وایي وزه سپی الله اکبر بې وقوفه مور ته سپی وایي نو چې د سپی نه پیدا وي نو هغه څه شی وي کوتري وي نو مور دې سپی شوه ته سپی نه شوې کوترې نه شوې ځان ته پلار ته وایي زه سپیه نو چې پلار د سپی شو نو چې د سپي نه پیدا وي نو هغه څه شی وي د سپي نه خو انسان نه پیدا کېږي او نه د سپي نه پیرې پیدا کېږي او نه د سپي نه فرشته پیدا کېږي د سپي نه چې پیدا وي خو هغه هم سپي وي د سپي او د سپی نه چې پیدا وي خو هغه کوترې وي که نه نو چې پلار او مور ته د سپی او سپي وي نو ته کوترې شوې نو ځان ته دې کوترې او سپي ووایي دا زمونږ د خلکو د پښتنو هغه قمقلتوب او بېوقوفتوب کله به ورته خر وایي او کله به ورته خره وایي او کله به ورته سپی وایي روره د خر او د خرې نه چې کوم پیدا وي نو هغه کوچاڼې وي نو چې پلار ته یې خر ووایي نو ته کوچاڼې شوې چې مور ته یې خره ووایي نو ته کوچاڼې شوې اگه پلار او مور ته یې سپی ووایي نو ته کوترې شوې ته هم سپی شوې خدای ته وګورئ د مور او د پلار لږ لحاظ وساتئ دا سپینګیرې پلار او دا سپینګیرې سپین سرې مور دی د سره ډېر لوی خدمتونه کړي وګوره ته خپل بچي سره څونه خدمت کې او په دې غېږ کې ګرځې او د سماټې والا پاکې او ځان ته یې رانږدې کې نو تم د چا بچی یې که نه دارنګې تم یو وخت کې دله متیا دې پاکولې دې مور او پلار او یو وخت کې ته په غېږ کې لوبولې او یو وخت کې به شپه ستا لپاره هم روڼو لکه نه لږ سوچ وکړه خپل بچي ته وګوره نو بیا وګوره چې زه بچي سره څونه خواري کوم نو تم په هوا کې نه راغلی دی مور او پلار تا سره هم ډېره خواري کړې داسې ده که نه ده زه حقیقت خبره کوم در نو خیرات زمونږ د خلکو څه خیرات دي بابا مړ شو دیګ ورپسې پوخ کول واپخه کو څلوېښتي ده او چهارشنبه ده او پنجشنبه ده او جمعه ده او د تختې لوا ده او زه خو بس خلک بسوي په پلار باندې د دکاندار قرض پورې دی چې غاړې را ګریوان نه به د قیامت پر ورځ رانیسي او غاړې بندوي هغه نه خلاصوم او د سخات دی او په مقبره کې چې خلک وایي چې پلار پسې پیټی صابون وروړو به پیټو صابونونو جنت ته نه ځي په قلاره کې داسې ریاو قصې پیسې هم جوړې کړي غاړه خلاصه کړې د خپلو مړو که پردې حق او قرض پې پورې هغه ورکړې او که هغه حق پې پورې که نه پردې حق پې د 100 روپو پورې تو پسې په مقبره کې او په چهارشنبو په پنجشنبو کې د 100,000 روپو خیراتونه او که غاړې همغسې بنده پرته ده دا د شریعت او د دین مسله ده نو جناب وی چې دویم نمبر کې کم سړی راغی دویمو شپږو منټو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دومره ثواب ولا الله ورکړي لکه چې غوا یا غوی خیرات کړي ګوره په اسانه یې ګټلی چې ما خو تاسو ته ووایي د پیسو خیرات مونږ خلکو ته ډېر ګران دی ډېر ګران دی 1 روپۍ هم څوک نه خیرات کوي 1 روپۍ نو په دې طریقه تاسو ثواب ګټلی شئ چې کم په 3 نمبر شپږو منټو کې 1 منټو کې مثلا راغی نو رب العالمین به وله دومره اجر او ثواب ورکړي لکه چې یو ګډې د الله په نوم خیرات کړي او چې ورپسې په 4 نمبر شپږو 1 منټو کې راغی نو الله به وله دومره اجر او دومره ثواب ورکړي لکه یو چرګه چې د الله په نوم خیرات کړي او چې بالکل امام ته خطبې ته ودرېږي او باندې خطبه ویل کېږي د هغې نه لږ ساعت مخکې څوک راغی یاره دله به م الله اجر ورکړي اګر چې لږ وروسته خو راغی
ځکه خطبه شروع کېږي خو دله خطبې نه مخکې خو بیا هم راغی دله به څونه ورکړي دونه به ورکړي لکه یو اګیا چې د الله په لار خیرات کړي مړه اګیا هم تاسو له ډېره ګنې ځکه نه اګیا له چرګې خو څو خیرات کې اګیا هم نه خیرات کوي نو زه په دې راتلو خو د اګیا ثواب خو درته ملاوېږي که نو ګوره اوس نبی علیہ السلام د دې خبرې نه څه معلومه شوه دا معلومه شوه چې وختي به راځې مانځله په ټیم به راځې چې کوم وخت کې د بانګ وایي د 12 بجو د ړومبې بانګ د زوال دې له ځان را رسوه چې الله دله د اوښ ثواب او اجر دله درکړي دا د جمعې د ورځې فضیلت شو اوس بل فضیلت یې واوره زه له ځانه نه ویم د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کوم سړی د جمعې په ورځ ځان پاک کړي د جمعې په ورځ لامبل سنت دی او یوازې لامبل نه ځان به د دې زیاتي ویښتونو او د دې زیاتي نوکونو نه به پاک کړي ځان به خشته ډولې کړي تاسو خو ډولې دې ته وایئ چې چاله راوالي او ګیره پرې وخورئ موږ خو دې ته ډولې وایو چاله راوالي او ښه مایداره ګیره ومږي په صابون باندې او ښې برش کړي او مالش یې کوي د پاته پې چاړه راکاږي او هغه چې کوم د سنت ویښته دي نو هغه لښتي ته وغورځوي بس دا ستاسو پاکوالی دې ته وایي چې کوم زیاتې ویښته دي هغه لر کا نوکونه دې لر کا او بیا لاړ شه اولامبه ښه مزېدار او پاکې خشته ښکلې جامې به واچې ګوره دا اوس ثواب ته یې ګوره ښه نو چې دې د جمعې په ورځ باندې اولامبي پاکې ښکلې جامې واچئ او بیا خوشبویم پوری کی خوشبوئی مزیدار خشته خوشبوئی او بیا د جمعې منزل را روان شي او پلاره چاته ضرر مو نه رسئ چاته تکلیف ونه رسئ د چا غیبت وغیره ونه کي او چې کله جومات ته راورسېږي نو د چا په سټونو قدم هم وانلي که مخکې ځای وي نو راشي مخکې کښېني مخکې بهتره خبره ده که دویم صف کې ځای وي دویم لراشي دریم کې وي دریم لراشي که ځای ني شاته کښېني دې قیدونو ته یې غوږ کېدی ښه لمبل شو لمبل ښکلې جامې اغوستل شو ځان پاکول شو خوشبویي پورې کول شو په وخت جومات ته راتلل شو په وخت او په لاره به چاله ضرر نه ورکې او چې بیا جومات ته راشي د خلکو په اوږو به قدمونه هم نوچتې او بل څه دي نو چې دا کار وکړي او بیا د امام خطبې ته غوږ کېږي بلکل او چې کله امام خطبې ته غوږ کېږي او په جومات کې هم ابس کارونه کړي جومات کې به دام چاته نه وي چې چپ شه د خطبې په وخت کې غلی کښېنه بس نو چاته لغوه او زیاتي خبرې په جومات کې ونه کړي چپ کښېني چې د امام خطبه واوري نو چې د امام خطبه واورېدل او د هغې نه پسې مونځ وکړو دله به الله څونه اجر ورکوي دې سړي له دله به دومره اجر رب العالمین ورکړي لکه یو کال چې د پرله پسې روجې نیولي او یو کال یې ټوله شپه د رب العالمین عبادت کړي د یو کال روجې یو کال دروازه روجا چې یو سړی در ټول کال دروازه روجې ټول کال حالانکه دا پرلپسې روجې نیول خم نه دي نبی علیہ السلام فرمایي منیسئ داسې خو لکه چې دی دومره نیک دی چې دا یو کال پرلپسې روجې دي او د شپې د ماسخوتن د مانځه نه پس تر سبا پورې عبادت دی صرف تهجد نه ټوله شپه عبادت نو یو کال چې یو سړی جناب د ورځې روجې ونیسي او د شپې د الله عبادت وکړي تاسو وایئ دا به د خدای ولی او زبرګ به یې که به نه ای به که نو د دقې انسان د دې یو کال د روجو د شپې د عبادت عمره اجر او ثواب به الله د یوې جمعې مونځ کوونکي له ورکړي دا د پیغمبر علیه السلام وینا خو ګوره ما درته ووایي چې شرطونه دي پکې لمبل ځان پاکول ښکلې جامې اغوستل خوشبویي پورې کول په وخت جومات ته تلل چې 12 بجو له ځان راورسئ او بل په لاره چاته ضرر به نه رسئ جومات کې به هم چا سره فضول خبرې نه کوې د چا په اوږو به قدم هم ناچې او خطبه به هم په شوق اورې او د هغې نه پس به خپل مونځ وکړې نو دې انسان له د یو کال د روجو او د شپې د عبادت ثواب به رب العالمین ورکړي دا د پیغمبر علیه السلام وینا قسم دی د نبی علیہ السلام د برکت نه الله په موږ د رحمتونو باران نازلوي
خو مونږ بیکاره یو. د جمعې دا مونځ دا 2 رکعاته دی. دا هم د ماسپښین مونځ 4 رکعاته، د جمعې 2 رکعاته دی. نو 2 رکعاته د جمعې دا مونځ دی او دا 2 رکعاته چې کوم د ماسپښین پکې کټ شو دی، په دې دا خطبه ولاړه. نو څنګه چې دا مونځ در باندې فرض دی او دا مونځ در باندې واجب دی، لازم دی، دارنګې د دې خطبې اورېدل هم در باندې ګورې واجب او لازم دی. اوس که یو سړی داسې وخت کې راغی چې خطبه شوې ده او صرف منزله راغی، نو نیمه جمعې لاندې کړو، نیمه دې ګورې پاتې شوه. او چې خطبې له راشي نو پوره غوږ به ورته ایږدی، پوره متوجه به خطبې ته. او د خطبې په وخت کې چې دا کوم وخت کې عربی کې خطبه وي د 2 بانګ نه وروستو دینی مسله را چې په دې کې به هېڅ قسمه چا سره خبرې نه کوي، په دې کې به امر بالمعروف نهی عن المنکر هم چاته نه کوي. عام سړی به چاته نه و چې چپ شو اخوا شو دې خوا شه غلی به. او دغه درمیان کې به ذکر هم نه کوي. بعضې خلک پکې تسبیح اړوي، تسبیح اړول او ذکر کول هم په دې کې ناروا ده. بالکل امام ته به غوږ ایږدي. او تر دې حده پورې بعضې علما زمونږ لیکي چې کوم وخت د خطبې دا بانګ ویل کېږي، دا 2 بانګ، نو جواب به هم پړه کې کوي، په خولې به نه کوي، په خولې باندې جواب هم نه کوي. بعضې علما وایي لکه به ورسره وایي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، بالکل به چپ خاموش ناستې تر هغې پورې چې امام د خطبې نه فارغ نه شي او مانځه ته ودرېږي، مانځه ته به ودرېږي. او بیا چې د جمعې دا مونځ بل دا دی چې دا په مسافر نشته. چې کوم سړی مقیم دی، که مسافر د جمعې مونځ کوي نو خیر دی، ودې کې راضي شي. خو که مسافر ځان له په خپل سفر کې د ماسپښین مونځ کوي نو هم کولی شي. په ښځې د جمعې مونځ نشته، په خپل کور کې د خپل ماسپښین مونځ کوي. لیکن که ښځه راځي او یو جومات کې د ښځو دپاره د مانځه ځان له ځای وي، لکه په مدینه منوره کې شته، په مکه مکرمه کې شته، یا په نورو غټو جوماتونو کې، نو که هغې راځي او په هغه خپل مخصوص ځای کې د جمعې مونځ کوي نو کولی شي. په بانډو کې د جمعې مونځ نشته، هغه دی به د جمعې مونځ کېږي چې یا ښار یا غټ کلي، او دا ځان له 2 3 کوره چې کم کلی دی، او دا 10 کوره 15 او 10 کوره کم کلی دی په دې بانډو کې، دې کې د جمعې مونځ نه کېږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دقسې هغه خلک د خپل د ماسپښین مونځ کوي. او که وایي چې نه مونږ ثواب ګټو، نو کلي ته دې راشي، په کلي کې د جمعې مونځ دې وکړي، بانډو کې بالکل د جمعې مونځ نه کوي. بل زیات ثواب په هغه جمعه کې زیات دی چې جماعت او خلک پکې ډېر دي. څومره چې خلک په یو ځای کې زیات دی، هغه مره اجر او ثواب زیات دی. او چې بیا څونه قدمونه دې زیات واخیستل، عام 15 وخته مونځ دا په خپل جومات کې بهتر دی، عام 15 وخته مونځ. او د جمعې مونځ دپاره لویه جمع بهتره ده، څومره چې لویه جمع هغې له لاړ شي، او څومره د قدمونه زیات واخیستل. او په دې نیت لاړه چې یاره دې جومات کې خو جمع زیاته کېږي، یاره دین مسائل بیانېږي، دا هغه مسائل وورم، نو هغه مره اجر او ثواب د رب العالمین په دربار کې زیات پیلاویږي. دا خو د جمعې د دې ورځې برکت شو. یو شی پکې بل هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په دې ورځ کې یو خاص وخت دی، ټیم دی. یو بنده چې هغه ټیم را لاندې کي او د رب العالمین نه په هغې کې دعا غواړي، نو الله پاک د ده دعا داسې قبلوي لکه د ليلة القدر په شپه کې چې یو خاص ټیم دی، په هغه ټیم کې انسان دعا غواړي ولې قبلوي. ورته د الله څونه د برکت خبره، مخصوص ټیم دی د جمعې چې کومه دعا د الله نه پکې غواړي رب العالمین یې قبلوي، هغه ټیم کم دی. نو په هغې کې زمونږ علما 2 وختونه ښیي، بلکې صحابه کرام باید صحابه یو ټیم ښیي، بعضې بل. نبی علیہ السلام خدا فرمایي چې یو وخت دی بس. کم وخت دی؟ نو بعضې علما خو هغه چې دا امام کم وخت کې د خطبې نه فارغ شي او لا مانځه ته نه ودرېدل، خطبې نه فارغ شو مانځه ته نه ولاړ، دقه لږ ټیم دی. او بعضې علما لیکي چې نه دا د مازدیګر د مانځه نه پس تر د نور خطو پرېوتو پورې دا ټیم دی. نو په دواړو کې د سړی عمل وکړي، دونه ګرانه خبره خو نه ده چې کوم وخت امام د خطبې نه فارغ شي
او لا مانځه ته نه ودرېدلې، نو دې وخت کې هم د الله نه سوال کولی شي. او چې کوم وخت کې د مازدیګر لمونځ چې د جمعې فرض د جمعې فرض د مازدیګر د مانځه نه پس چې سړی په جومات کې کښېني الله یاد کړي درود شریف وایي، د هغې هم ډېر لوی اجر او ثواب دی. نو د جمعې فرض د مازدیګر د مانځه نه پس تر د ماښامه پورې جومات کې کښېنه، په دې نه چې د ماښام د مونځ انتظار کوې، د الله حمد ووایه، د پیغمبر علیه السلام درود شریف ووایه او تسبیحات ووایه تر د نور پرېوتو پورې، او د رب العالمین نه دعاګانې غواړو. په دغه وخت کې الله دعا قبلوي. بس دا دوه ټیمه دي، یا دا ټیم دی یا دغه ټیم دی. نو موږ له پکار چې په دواړو ټیمونو باندې عمل وکړو. غټه فایده د جمعې د ورځې څه ده؟ هغه دا ده چې انسان د الله عبادت ته ځان وزګار کړي. زمونږ دا مشران چې وو که نه، چې کوم سپینګیري مشران زمونږ وفات شو، الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي. کورونه د هغوی کچه وو، داسې کورونه یې نه وو لکه زمونږ چې کوم کورونه دي، داسې جامې یې نه وې لکه زمونږ د خلکو جامې چې دي، داسې جوماتونه د هغوی نه وو لکه زمونږ جوماتونه چې دي، داسې ډوډۍ یې نه وه لکه ستاسو چې، داسې میوې یې نه خوړې لکه تاسو چې خورئ، او داسې زندګي یې نه وه لکه دا چې زمونږ د خلکو وه. لیکن ستاسو نه تپوس کوم، زمونږ د زړه اطمینان او سکون دومره نشته لکه د هغې خلکو د زړه اطمینان او سکون چې به داسې ده که نه ده. د دې مشرانو نه مونږ خو اورېدلي هم دي او لږ لږ هم لیدي هم دي، تاسو به چې دا کم د زیاتو مو تاسو به پوره لیدي بله. د شپې به بېغمه ناست وو، د ورځې به جومات کې ناست وو، بېغمه به ناست وو، خپلې ګپې شپې به یې لګولې، خوشحاله به وو، ډوډۍ به لږه وه، زندګي به یې د خوشحالۍ وه، صافي به دمه کوو. دا د عرفې ورځ ده، دا تکبیرونه ورځې دي. ما ته یاد دي زمیندارو به د اختر نه مخکې د عرفې نه مخکې د څلورو پنځو ورځو ګیاګانې په کور کې جمع کړئ. دا ما ته یاد دي. نه هغه شي نه اختر پر ورځ مازدیګر په دې کوزه کې او ګیاګانې ریږي. یعنې د الله د عبادت ته مونږ خلکو شا کړه، نو الله مونږ په کړاو کې ور واچوو. کم از کم د جمعې ورځ خو به یې لکه دمه تېره کړه که د عرفې ورځ خو به یې دمه تېره کړه، د اختر ورځ به یې دمه تېره کړه، د تکبیرونو ورځ خو به یې لکه دمه تېره کړه که نه. د جمعې په شپه دا چې د عبادت شپه د عبادت په دې شپه الله ته کوو. د جمعې په شپه خیرات به لږ جومات ته طالب ده. جمعې په شپه جوماتونو له خلکو څومره خیراتونه وړل، او د جمعې په شپه به د الله تعالی عبادت د خلکو څومره کوو. او د جمعې په ورځ به بالکل جومات کې نقص به ناست وو، ښکلې مزېدار سپین پټکي به یې واجو، ما ته د دې جومات دا مشران یاد شي، او خشته خلکې او مزېدار جامې به ټولې ورته وخته به راتلل، او په جوماتونو کې خپلو جوماتونو کې به ناست وو د جمعې مانځه ته. رزق یې کم و، خوشحاله وو پکې، د دنیا ژوند یې د خوشحالۍ و، دمه به مزې به یې کول. مونږ الله ته شا کړه، نو خدای پاک وایي چې رزق خو دې ډېر دی، پیسه خو دې ډېره ده، خو شا به د اختر پر ورځ به دې نه پرېږدم او خپلې مزدورۍ پسې منډې تړلی وې. دا خو زمونږ کړاو شو که نه، یوازې پیسه ګټل خو نه دي. د عرفې پر ورځ به هم منډې وې، د جمعې پر ورځ به هم منډې وې، بس په منډه دی دا مخلوق. نو د جمعې دا ورځ زمونږ د عبادت لپاره ده. اوس الله وله څونه لوی مقام ورکړه د جمعې د ورځې د جمعې د شپې له. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ما من مسلم او مسلمة يموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقي فتنة القبر او كما قال عليه السلام. یو انسان مسلمان سړی دی یا ښځه او د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه دی مړ شو، د قبر د عذاب نه به رب العالمین وساتي. دا څومره لویه ده سعادت خبره. د قبر عذاب نه دی الله موږ ټول محفوظ کړي. نبي علیه السلام فرمایي چې سړی مړ شي نو فرشتې وله راشي، نو چې نیک عمله سړی دی خو بېغمه دی، او چې بد عمله سړی دی نو دا فرشتې چې د کله تپوسونه وکړي دې پکې ناکام شي، نو هغې سره یو غټ سټکي وي نو ولې سر ته راپرېږدي، یو درد وله ورکړي، نو د ده دا وجود ریز مریض شي، ریزه ریزه شي، او دې یو دامره چغه وایي چې د ده نه ګیر چاپېره څومره مخلوق دی، بېره انسان او د پیري نه ټولې اواز اوري، ټولې اواز اوري، او ځمکه پرې راجوخته شي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک دا بوټې داسې کړې وي دا پوښتی وله په یو بل کې ومنډي، او ماران او لړمانان پرې راخواره شي. نو کم از کم او یو په یو روایت کې شپږ شلې په بل کې یو کم 100 ماران، لا او یا به والو او یا ماران پرې راغوټه شي، او هر یو مار په لکۍ هم ټک چلی او په سر باندې هم ټک چلی. او نبی علیہ السلام فرمایي دومره خطرناک ماران دي، تر دې مارانو یو ساعت کې زهر دي دنیا ته رالل، دا ټول شنه بوټي به اوچ شي، او د دنیا یو مار کې یو سړی اخري نو د هغه د زهرو یو شواروس تیزي وي. شواروس کې سړی یا رو پردی مړی کې، خو که شواروس تیر شو نو بیا سړی نه مري، بیا ورو ورو اثر کمیږي.
او د اخرت مار چې یو ټک چاله ورکي د هغه زهر به اویا زره کاله په تیزۍ کې به روان الله دې مسافر دا ماران پې ونښلي لړمانان پې ونښلي هغه فرشته پې نښتې هغې سر له درز ورکوي ځمکه پې را جوختېږي چینجي پې ونښلي سړی یوازې پروت دی نه لاس خوځولی شي او نه خپه خوځولی شي ښه د عذاب څونه دی دا نه یو ورځ دی نه یو هفته دی نه یو کال دی نه لس کاله دی نه شل دی او نه سل دی د الله چې څونه خوښه ده بس که الله وله سل کاله د قبر عذاب ورکوي او که تر قیامته پورې وله ورکوي خدای خبر قیامت کله به راځي او که زر کاله ورکوي او که پنځه ورځې ورکوي دا د رب العالمین خوښه ده نو چې کوم انسان ته رب العالمین د جمعې شپه یا د جمعې ورځ ورنصیبه کړي د جمعې په ورځ مړ شي یا د جمعې په شپه مړ شي نو پروردګار یې د قبر د عذاب نه خلاص کړي د قبر عذاب پې بند شو دا د جمعې د شپې او د جمعې د ورځې سعادت خرونو د جمعې شپه د کم وخت نه شروع کېږي او ورځې د کم وخت نه شروع کېږي د زیارت پر ورځ نور پرېوتو سره د جمعې شپه شروع شي او د شپې نه پس ورځ شروع شي نو د جمعې پر ورځ د نور پرېوتو سره ټیم ختم شي د زیارت پر ورځ د نور پرېوتو نه پس د جمعې د ورځې د نور پرېوتو پورې دا یو شوال روټیم دا د جمعې ورځ د جمعې شپه شوه چې دې کې ساه وخېږي خښېدو له اثبات نشته که یو سړی د جمعې پر ورځ باندې مړ شو د مانځه نه پس او د خالي پر ورځ یې ښخ کړي نو پروا نشته د جمعې نه نوځي خو خدا ده چې زر دې مسلمان ښخ شي خو د جمعې نه نوځي دا ساه وتو له اعتبار دا د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې هغه فضیلت او برکت د قبر عذاب نه پې رب العالمین مسلمان خلاصوي او مسلمان الله د قبر عذاب نه بچ کوي نو بعضې خلک په مونږ سوال کوي تاسو خو هر قسمه سوال کوئ یاره جي دا فلان کې خو د جمعې لیق نو خدای وله جمعه ورکړه بعضې خلک دا سوال یاره جي فلان کې د جمعې لیق نو دی خو ګناهګارو چې څنګه دا خدای الله دا جمعه ولې ورکړي نو وایه لکه په لیق او په نالیق ته خفېږي که الله پې خفېږي پاکستانی مسلمان ته ګوره او په لیق او په نالیق ته ګوره چې کم په یو ټک سبق نه پیږي او رشوت یې ورکړه نو هغه له 100 نمبر یې ورکړي او چې کم ښه قابل سړی دی خو څه پیسه میسه یې ورنه کړه نو هغه له پرچو کې 0 نمبر یې ورکړي دا خو زمونږ لیق او نالیق ته مونږ په لیق او په نالیق ته کوي مونږ خو لیق او نالیق هغه چا ته وایي چې پیسه ډېره ورکړه تاسو ګورئ په دې امتحاني حالاتو حالونو کې څومره نقلونه کېږي لګیا دي خلک د دنیا نقل او دغه دې لګیا دي او بیا د نقل نه پس سبب څونه پیسې او رشوت او دغه استعمالېږي او دله دا مړه ورکړه او دله دا مړه ورکړه ټول سیسټم قسم د غلط روان د الله یره دا زمونږ د خلکو په زړونو کې نشته الله ذوالجلال دې زمونږ په زړونو کې خپله یره پیدا کړي خپله یره نو خبره مې دې پورې کوله چې لیق او نالیق به زه پېژنم په دې خبره لږ سوچ وکړه هغه چې دا خو د جمعې لیق نو او خدای ورکړه دا خدای بنده په دې خبره دې سوچ وکړه ته په خدای اعتراض کې یعنې خدای غلط کار وکړه الله غلط کار وکړه دې لیق نو الله وله جمعه ورکړه نو الله ته دې غلط نسبت وکړه توبه وباسه خو خیر زه بېرته یو جواب هم وکړم د رب العالمین رحمت به مونږ منو بعضې وخت یو انسان یو کار وکړي ډېر راکوټې کار خو هغه دومره مزېدار کار وکړي الله پې خوشحاله شي لکه زما زوی دی مثلا زه ترې خفه یم بعضې وخت کې داسې یو کار وکړي چې زه پرې خوشحاله شم یم راشه بچې دا انعام واله تاله دې انعام درکړو یا په سکول کې یو هلک روانې به کوي بعضې وخت کې داسې یو کار وکړي چې د سکول د استاد او د ماسټر زړه ښه شي راشه هلکه تاله دې انعام درکړو نو بعضې وخت یو راکوټې کار یو انسان وکړي یو سړی یو بزرګ په خوب کې ولیده او ډېر ګناهګار چې په خوب کې ولیده دا بزرګ ته تپوس کوي الله سره څه وکړل وی الله وبخښه هلکه ته خو ډېر ګناهګار وې د الله بنده یو ګناه دې نه وه پرې خیال یې کوله الله څنګه وبخلې وی چې کله زه مړ شوم او الله ته ور مخامخ شوم وی ما مې چې الله اوس ته به راسره څه کوې ما خو ډېر ګناهونه کړي دي وی ما ته رب العالمین وفرمایل چې بنده تا خو واقعي ګناهونه ډېر کړي دي خو یو وخت کې زما د پیغمبر سنت په ډېر شوق جمدي کړي دي په ډېر شوق نو د هغې سنتو د برکت نه چې دا کوم په شوق جمدي کړي دي دا ما وبخلې راکوټې سنت څه دي هغه دا دي چې زمونږ په حدیثو کې راځي چې کوم سړی انټو شي وکړي که نه پرنجا نو دې دې ووایي الحمدلله
خدای تعالی حمد دی. او دا الحمدلله ولی دا ځکه وایي چې سړی دا انټوشي وکړي نو یو خو د دماغونه دا ګنده رطوبت دا راوځي د نزدې اثر دی. الحمدلله خدای تعالی شکر دی چې دې ګنده اخلاص کړو. دویم دا انټوشي چې کوي دا لیونې نه کوي، لیونې چې هم انټوشي نه کوي، دا روغ سړی کوي. شکر دی خدای لیونې نه یم روغ یم. او دریم دا چې دا انټوشي وکړي که نه دا شکل روان شي بالکل. تاسو شیشه کې دغې وخت کې ځان ته وګورئ، ځان نه به ویرېږئ. د انټوشي وخت کې دا پوزه یو طرف ته لاړه شي او دا سترګې په بل طرف شي او دا خولې په بل طرف شي، دا شکل یې بالکل داسې شي لکه د پیري غوندې. ته د انټوشي وخت کې د یو انسان ته ګوره که نو دې چې انټوشي وکړي او بیا د ده مخ سم شي دی وي الحمدلله شکر دی خدای مخ خو دې راله روان کړو چې بیا واپس سم شو. خله چې په دغه انټوشي وخت کې د ما دا شکل که په کم وخت و چې په دغې دې راله پرېنښود ګنې چې د انټوشي وخت کې د ده کم شکل وي او الله حکم وکړي چې په دې شکل دې شي نو بیا به څه کوې؟ نو چې شکل دې واپس د روانېدو نه سم شو نو وایه الحمدلله شکر دی خدای واپس دې راله شکل روغ کړ. او چې کم سړی یې واوري نو هغه دې او یرحمک الله، خو چې دې بل سړي الحمدلله ویلي نو هغه دې ځکه یرحمک الله وایي، او که دا الحمدلله نه ویلي نو هغه دې نه وایي یرحمک الله. الله یې در باندې رحم وکړي خاص ځکه چې څه بیمار غوندې معلومېږي انټوشي دی که الله یې در باندې رحم وکړي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک انټوشي وکړي هغه دې الحمدلله وایي او چې څوک یې ووایي هغه دې یرحمک الله وایي. نو دا ګناهګار سړی وایي دې بزرګ ته یو ځل د دریاب په غاړه باندې ولاړو، یو غټه کښتۍ وه دریابي. وی هغه دریابي غټه کښتۍ چې کومه وه انګوټ ورته وایي دا دریابي بحري بیړه چې کومه ده چې دا پخوا پکې جان حج له تلل. وی هغې کې یو سړي انټوشي کو نو د کړکۍ نه سر د شیشې نه رابار کړ او انټوشي وکړو او وی الحمدلله. وی ما وی چې یاره د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کوم یرحمک الله ویل پکار دي. نو وی ما وی چې دا یرحمک الله داسې وخت کې ویل پکار چې هغه خو یې واوري که نه ځکه یرحمک الله دا معنی چې پتا دی الله رحم وکړي. نو چې اوس پتا رحم وکړي الله ورته ویل پکار. نو یو لاټ ولاړو وله کښتۍ ما ورته وازو که دې خو راشه لږ هغې غټې بحري بیړۍ پورې ما په څو پیسو بوځې په څو به مې راولې وی دومره پیسو د دواړو طرفو کرۍ مې وله ورکړه او کښتۍ ته وختم او هغه ځکه دا بحري بیړۍ دا غاړه کې نه شي ودرېدی دا منځ کې ولاړه. نو چې دا لږه لرې د غاړې نه نو هغه کښتۍ ورکوټې لانچ مې په کرۍ ونیوه هغه کښتۍ نه مې ځان ورسو بیړۍ له ور وختم چې وختمه تپوس مې وکړو چېرې دې چت نه اوس چې انټوشي وکړه څوک و سړي به دا ما وکړو وی ما غوږ ور نږدې کړ وی ما ورته چې یرحمک الله پتا دی الله رحم وکړي. هلکه دا ولې ایمه چې ما د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کو بس نبی علیہ السلام فرمایي چې یرحمک الله چې څوک د بل هغه انټوشي اوري نو دی یرحمک الله وایي. نو ما یرحمک الله درته تا ته په خوا کې وي چې ستا مخکې ووایم بیا دا په خپل لږ کې واپس دا وی رب العالمین ته چې ور مخامخ شوم نو پروردګار وفرمایل چې بنده ګناهګار خو ډېر خو یو وخت کې په ډېر لوی اخلاص او په ډېره مینه زما د پیغمبر علیه السلام په یو رکوټې سونه ډېر ښایسته عمل کړی دی د هغې د برکت نه مې وبخلې زه جنت ته په لږ عمل الله بعضې وخت کې خوشحاله شي. او د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل کول او بیا دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په سنتو عمل وکړي چې سنت خلکو پرېښي دي نو تعالی به الله د 100 شهیدانو اجر او ثواب درکړي. نو دا مې دې پورې وي چې بعضې وخت کې خلک دا سوال کوي یاره دې پلانکي له خدای دا جمعه ولې ورکړه دې خو دې لیق نو نه دا لیقي د یو عمل داسې کړي چې په هغې رب العالمین خوشحاله شوي نو زه دا یو اجر خدای ورکړي چې زه د قبر د عذاب نه خو بیا وساتم بیا آخرت یې پیش او کار یې پیشه خو چې د قبر دا لومبی بختوړی سړي بختوره شي انشاءالله چې وروسته آخرت دې هم بختوري. نو د جمعې ورځ باندې دا رب العالمین عبادت کوي د شپې م عبادت کوي د جمعې په شپه او د ورځې م عبادت کوي او خصوصا دا د جمعې د ورځې د مانځه عبادت دې له خامخا زور ورکوي. وختي راځئ یا که نورو جوماتونو ته دی نو وختي دی خپل خپل جومات ته چې د لومبي بانک سره متصل تاسو جومات ته رسېدلی یې او ما درته ووایي چې د هغې هغه اجر او ثواب هم درته وښو چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دو کې چې رب العالمین مونږ له توفیق راکړي د جمعې د منځونو او چې څومره هم کړي دي رب العالمین د ټول منځونه مونږ له قبول کړي او الله یې د نورو منځونو توفیق راکړي. الله چې څومره مردګان وفات دي د ټولو مغفرت نصیب کړي.